حضور مبارک چې کله سجده ولګي حضور مبارک فرمایي رب لا یزال براتو فرمایي په دنیا کې حضور مبارک ډېر عبادتونه کړي ډېر یې سجدي کړي یا رسول الله مبارک سجدي پرېدا ارفع رأسك یا محمد سل تعطى واشفع تشفع یا رسول الله مبارکا سر مبارک اوچت کړه نن غواړه چې څه غواړې درته میلاویږي با نن شفاعت کوا چې د چا شفاعت کړي رب لا یزال به د ستا شفاعت قبلی یا رسول الله دا اختیار ورته د رب نه ملاو شي سل تعطى واشفع تشفع غواړه چې نن څه غواړې سر مبارک اوچت کا نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې کله ز سر مبارک اوچت کما صدا یې واورئ چې په دې وخت کې صدا او بیا لږ ځان تم وګورئ چې زمونږ او ستاسو څومره محبت دی ورسره نبی علیہ السلام فرمایي زه چې سر اوچت کړم زما الفاظ بدایي یا رب امتی امتی یا ربی امتی امتی خدای پاکا وزما امت او زما امت زما امت او زما امت ربا هغه در نه غواړم چې نن یې ځان سره په خوشحالۍ باندې جنت لبوزم چې هغه دنیا نه راغلی دي خطا کار بمی سیاه کار بمی رب لا یزال زما په خاطر یې معاف کړه چې کله دا خبره وکړه یا رب امتی امتی نبی علیہ السلام مبارک فرمائی رب راته فرمائی یا رسول اللہ فاخرج من کان فی قلبه مثقال حبة خردل یا رسول اللہ مبارک لاړ شه میدان محشر کی وګرځا چا چې په زړه کې د جوار د دانې جوار د هغې د دانې برابر ایمان دنیا نه راوړی دومره ایمان یا رسول الله رایا والا زما په وړاندې شفاعت وکړه لاس مې ونیسه او ځان سره جنت ته داخل کړه دلته ورته یو خبره کوم که تاسو ماته توجه ایمان محل ټول ایجوکیټډ تعلیم یافته د ایمان محل ځای کوم دی زړه قلب ایمان ځای دا دی په زبان صرف اقرار کیږي محل یې زړه دی تا نه زه تپوس کوم حضور مبارک ته دا پته نه چې د چا په زړه کې د جوار د دانې ایمان دی دا ورته پته په ورځ د قیامت باندې چې نبی علیہ السلام کوم کس رب ته ودرئ په هغې کې به غلطیږي نه رب دا نور ته یا رسول الله مبارک دا یو کس خو تا داسې راوسته چې د هغه په زړه کې د جوار د دانې نه کم یا زیات ایمان دی پته دا ولګېده چې په ورځ د قیامت باندې نبی علیہ السلام خپل امت هم پیژني او هغه کس هم پیژني چې د چا په زړه کې د جوار د باندې دا برابر ایمان دی یعنی زړه پیژني چې دا خطا کیږي نه دا براولي او دا براولي ټول به هغه کسان راولي چې د جوار د دانې برابر ایمان یې په زړه کې حالانکه چا خو ورته خولی نه دی که نه دا د حضور مبارک په هغې ورځ باندې یو کس به را جمع کوي چې کله هغه راولي نبی علیہ السلام مبارک فرمایي زه به بیا اخو به په الله وبخم زه به بیا په سجده باندې شم بیا برات الله فرمای ارفع رأسك یا محمد سل تعطى واشفع تشفع سر مبارک اوچت کا یا رسول الله مبارکه غواړه چې څه غواړې شفاعت کوه چې د چا شفاعت کوي قبلیږي به دویم پیرا نبی علیہ السلام فرمای زما الفاظ بدای یا رب امتی امتی خدای پاک زما نور امتم دی زما نور امتم رب را تسو فرمای یا رسول الله مبارک لاړ میدان محشر کی وګرځا د چا په زړه کې چې د ذره برابر ایمانی ذره برابر او تاسو ذره پیژنئ دا کله چې دا دروازه لږ شانته کولاوي او پاغي کې نور را داخل شي او په هغه نور کې تاسو کتلی دا واړه ذرات چې کوم دي دا کله کله انسان ورته ګوري دا واړه دي ته ذره ویل کېږي یا رسول الله مبارک لاړ په میدان محشر کې لستا په امت کې د چا په زړه کې چې د ذره برابر ایمان دی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم رای ولا رب حضور کی ودروا شفاعت یې وکړه شفاعت به قبول شي یا رسول الله ځان سره جنت ته داخل کړه حضور مبارک د هر امتی ذره ایمانم پیژني
دی پر چې څوک را غونډي هغه ټول ذره ذره والا وي. دریم پر رسول الله فرمای رب ته سجده ولګو یا الله نور امتیان پاتې دي. رب لا یزال براته فرمای سل تعطا وشفا تشفا. یا رسول الله مبارکا چې نن قیامت پورز باندې ترڅو پوری د امت په بابت کې راضي شوی خو نه کنا تر هغه پورې شفاعت کا واسطه شفاعت به الله قبلې. چې کله تو وایي چې یا رب رضیتو اے رب بس زه راضي شم الته بازار ته وایم چې بس نور شروع سه یا رسول الله. اوس دا د مسلم شریف او د بخاری الفاظ واورئ دلته څه الفاظ راغلي په هغې معنام پویم. دریم ځل چې حضور مبارک کله سر اوچت کا حضور مبارک فرمای د جوار د دانه برابر ایمان والم لاړه د ذره برابر د ایمان والم لاړه. دریم پر رب بیا ز الله ته فرمای ربا یا رب امتی امتی رب زخپل امت غواړم بیام زخپل امت غواړم چې څو پورې مټول داخل کړي نه کنه زخپل امت غواړم. دلته لګ ماته متوجه شي حدیث الفاظ دادي چې په دریم ځل باندې به ماته الله تعالی څه وایي یا رسول الله فاخرج من كان في قلبه مثقال حبة خردل ادنا ادنا ادنا. دا لفظ درې پیر راغلی حدیث. ادنا معنا دا کم دا اغینا کم دا اغینا کم. راته به فرمای یا رسول الله مبارکا د جوار د دانه برابر خلق لاړه د ذره برابر ایمان والا خلق لاړه. یا رسول الله دریم پیر لاړشه وګوره چې د چا پزړه کې ادنا 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 درې پیر دا لفظ راغلی د دینم کم ایمان وی د اغینم کم ایمان وی د هغینم کم ایمان وی بیخی د ذره نه کم د اغینه کم د اغینه کم. یا رسول الله یو کسرا والا الله په حضور کې ودروا د اغي شفاعت موکړه اب هم دستا په شفاعت باندې جنت لزي. نور سشای وکا نبی علیہ السلام ماوتا سرا. اس دلتا تابعین یو جماعت تابعینو دغی حدیث پسیتلیو انس ابن مالک لا. انس ابن مالک دا دری پیری نبی علیہ السلام دا حدیث ورته بیان کا. اغین پس انس ابن مالک ورته وی بس دا حدیث د شفاعت ته. امام بخاری مسلم لیکلی دی چې دغه تابعین انس ابن مالک نه بهر رؤوته پلار کې د حسن بصری سیب کورو. حسن بصری دا په تابعینو کې لوی صاحب دی. حسن بصری دغه تابعین چې مونږ ځان سره په زړه کې وي چې د حسن بصری سیب په کور باندې تیریږو راځي چې هغوی سلام لم ورشو. تابعین فرمایي چې کله چې مونږ هغې لاړو حسن بصری سره کېناستو مونږ نه تپوس وکړه تاسو کوم ځای نه رالی وی چې مونږ ورته وفرمایل چې مونږ د انس ابن مالک سیب کور نه رالو. ولې ورغلی وی وی چې مونږ ورته وفرمایل چې هغه حدیث د شفاعت ترې نه مونږ اورېده چې دا حدیث د شفاعت څنګه دی. اوس ګورئ وی چې حسن بصری سیب راته وفرمایل چې حدیث د شفاعت یې ورته بیان کړه. وی چې مونږ ورته وی چې او راته بیان یې کړه. امتیانو اشقانو دا خبره واورئ ښه. امام بخاری مسلم لیکلی متفقون علیه. وی چې مونږ ته وفرمایل کوم ځای پورې ورته بیان کړه. دا تابعینو جماعت فرمایي چې مونږ ورته وفرمایل چې درې پیرې راته بیان کړه چې حضور مبارک به درې پیره ځي. وی چې حسن بصری دا ته وی چې څلورم پیرې ورته بیان نه کړه. رسول الله مبارک خو به څلورم پیرم ځي څلورم پیره به چا دپاره ځي. وی چې مونږ ورته وفرمایل نه مونږ ته درې ځل بیان کړه. وی چې حسن بصری راته وفرمایل چې انس ابن مالک تاسو ته دا څلورم ځل نه بیان کړی. انس ابن مالک چې کله دا حدیث ما ته بیاناوه نو ما ته دا څلورم ځلم بیان کړی دی. اوس دوه وجې کېدی شي یا انس ابن مالک بوډا شو ذهن نه به هغه خبره وتی څلورم ځل او یا کېدی شي دی وجې نه ورته نه ویلي چې بس بیا به خلک عمل پرېږدي او رسول الله مبارک شفاعت ته به ناست دي بیا ټول خلک. کېدی شي تاسو ته به نه بیان کړی خو ما ته بیان کړی. دا تابعینو جماعت یې چې مونږ بالکل دا غونه را باندې ببر شو چې مونږ ورته چې قربان دا څلورم ځل ته راته بیان کړه. چې حسن بصری راته وخندل وی چې څه د نبی علیه صلوات و سلام مبارک شفاعت ته ناست دی وی بیانو بیا. نو حدیث الفاظ دا دی
حسن بصری فرمای چې په څلورم ځل باندې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک رب لراضی رب په حضور کې به سجده لګئی رب ورته په څلورم ځل باندې فرمای ارفع راسک یا محمد سل تعطى واشفع تشفع یا رسول الله مبارکا سر اوچت کړه غواړه چې څه غواړي شفاعت کوه چې د چا شفاعت کوي څلورم ځل نبی علیہ السلام څه فرمایي چې رب لا یزال براته فرمایي یا رسول الله مبارکا نور مگرزا دری کرتی مولی گلی گرزوم را گرزوم دا بس نور مگرزا رب لا یزال په خپل ذات باندې څلور قسمونه ورته خوړلي په حدیث کې وعزتی یا رسول الله وجلالی یا رسول الله وکبریائی یا رسول الله وعظمتی یا رسول الله یا رسول الله نور گرزما په میدان محشر کې واورا دا په څلورم ځل به ورته وایي واورا ما د په خپل عزت باندې قسمی ما د په خپل جلال باندې قسمی ما د په خپل کبریا باندې قسمی ما د په خپل عظمت باندې قسمی من قال لا اله الا الله لاخرجن من النار یا رسول الله چې ستا په امت کې په ټول عمر باندې چا یو کرتی دا کلمه ویلی چې لا اله الا الله نن به جهنم نه روباسم او ستا په شفاعت به جنت ته داخله وکړه من قال لا اله الا الله لاخرجن منها اي من النار بس چې چا په دنیا کې په صدق دل باندې یو ځل هم دا ویلي لا اله الا الله محمد رسول الله او په دې کلمه باندې مړی یو سیز یمنی یو سیز بغیر د دینا رب ورته فرمایي په جلال مده قسمی په عزت مده قسمی په کبریا څلور قسمونه ورته الله خوړلي زبدا انسان ستا په شفاعت باندې جهنم نه روباسم او جنت ته به داخلو دی ته ویل کېږي د محدثینو په اصطلاح کې حدیث شفاعت دا حدیث شفاعت متفق علیه هیڅ چا په دې کې څه اختلاف نشته